په جنګ احد کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام صحابه د غونډې د پاسه کې ول تاسو برا کوزه کنه تیراندازو تکنه تیراندازو ده چې بل قافله عمله کوي چې تاسو هغه د غشو په ذریعه سره منې کوي نو کله چې با نور خلکو عمله کوله کافرانو مسلمانانو باندې نو دوی به د برنه په غشو باندې منې کول تیرانداز تکنه تیراندازو دا ټول خو لیکن کله چې لاندې ماحول دي شو چې پیغمبر علیه السلام غالب شو کافرانو باندې او کافرانو مغلوب شو جنگ ویلو چې د بر نه کله دی مسلمانانو د نور مسلمانانو ته وکړه چې راشه تاسو ما دي غنیمت ته ګټه راغونډوي د دې کمانډر وته وي چې ګور پیغمبر علیه السلام وي چې تاسو په هیڅ حالت کې نه راکوزيږئ دغه ځکه موږ نه کوزيو خو ځینې خلک وي خو دې لپاره وي چې مثال در باندې د جنگ په دوران کې اوس موږ قسم جنگ ګټلې دي کافرانو تختیدلې دي په دې دوران کې دوکو شو څنګه شو صحابه پاتې او د شاده طرفنا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ای اکرامه چې دوی مسلمانان شوي دي دا طرف په دغه قابلیت رالو بل چې کوم کسانو خوشیدان کړو شاته نه یو ناشنا عمله وکړه چې دغه سره مسلمانان ډېر تر بتر شو او د ټولو حوصله خراب شو ټول ګډوډ شو او یو پکې کافر پکې आवाज وکړي چې پیغمبر علیه السلام قتل شو نعوذ بالله ځکه چې د شاده طرف ناملو نو بیا پکې پته نه لګېده خلکو پکې خپل مرګ نه پیژاند په دې دوران کې او د کافرانو بدای یو زور سره چې پیغمبر علیه السلام قتل کړی شي په دې کې یو صحابي عمر رضی الله تعالی عنہ چې د هغه شکل د پیغمبر علیه السلام په شان دی او ډیرو کافرانو بغاتر د زور کوي چې دا پیغمبر علیه السلام دی شهید لیکن په دغه دوران کې د کافرانو ټول کوشش دا چې پیغمبر علیه السلام شهید کی خو د پیغمبر سره چند صحابه چک صحابه چند صحابه چې هغه د یو قافلې سره جنگیدل یو صحابي د یو قافلې سره جنگیدل ولی ځکه چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچو یو صحابي خپل ملا ډال نیولې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچو غش دا ملا لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچو دی وجنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شرمونه چې کافرانو ورونه رسي او کافرانو زور دغه طرف ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید شي دا خو نشته نو لیکن یو ناشنا حالت مسلمانانو په دغه ټیم کې او دغه یو صحابي هغه به غشي ستله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا غشي زموږ ور پلار ته په تابانه قرباني شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینو ماده حل پاس دبل چا پر نه دی اوریدلی کم چې به یو صحابي د پاره وي زموږ ور پلار ته په تابانه قربان شي او به غشي ستا دغه خپل ترکش سره ختم شو کوم چې د غشو غوتای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل غش را مخ ولا او په دې جنگ کې یو زنانه تللی و چې دا غینه ابن عمر یو زنانه و مشره خزه و هغه به زخمیانو له بور کول د جنگ په دې حالات کې مغلي کېده زخمیانو په ګرځي بو لور کوي چاله پټای کړي چاله بور کړي د جنگ په دوران کې لګیا او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ په دوران کې دی ولیدو چې په سخته کې دی وس تورې راوست او د هغه کمانډرانو سره جنگي دا کم چې جنگجو کم چې د مخکنه کمانډرانو د پوره قابلیت سره بچنګي دا د کافرانو د هغه جنگجو خلکو سره د قزلانو جنگي او دولس گزارې کړو تور یو گزارې د 60 سره لګیدل چې دغه د وجنه غره ډیره خراب لیکن پیغمبر سلام به هر طرف ته کدا ولیکن د ټول ځات بده ته کدا دي همت ته کدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي ابن عمر واستمر طاقت د چا دا چې کوم په طاقت جنگيږي استمر طاقت د چا ده د جنګ په څه وایي وسو غواړه کړ اته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات چې کله یو
صحابي یو صحابي به د څه خبره چې یو داسې کار وکړو چې د پیغمبر اسلام زړه به خوشاله د پیغمبر اسلام متصوي وسو غواړه دې ته وسو غواړه دا وته سمای وای دا رسول نور میس نه وکړه وزم چې زما خاونه زما بچی زما سره په جنت کې راوځي شي او موږ سره په جنت کې راوځي شي پیغمبر اسلام ته سوال وکړو پیغمبر اسلام دغه پر سوال وکړو دا یو وکړو دا هغه زمانه دغه زمانه دغه زنانه و چې پیغمبر علیه السلام تکلیف دغه نه برداشت نه شو جنگ ته ودانګ هغه د دوی زما مرګ دی هغه ته لیدو زما دې ته ورتل دي زما خدمت دي لیکن هغه ته به نه کړ لیکن نن زمانه زنانه وګوره چې کله غم راشي کله خادي راشي هر هغه کار وکړي چې د پیغمبر خلاف دی په واده او په خاده کې به زنانه هر هغه کار کوي چې د پیغمبر خلاف دی او د ټول مشر نه به ټول پټاوي ځکه چې خدای نه هغه کوشران بیا عمل کوي چې مشر دا وی چې نه دا به څه نه کی دا په سنت طریقه او څنګه به کی دا په سنت طریقه او څنګه به کی په سنت طریقه دا ټول به ولاړ بیا دا خو چا باندې نه شو دا خو چا دا خبره نشو کولای چې نه د سینه ځکه چې مشر خدای کور دا ځکه ګوره دا کوم خلک چې په ودونو کې یا مثال دروانه بدی سونه چې د خبر د خوشاله پروګرامونه په دې کې د ډمان یو د خبر ډیمه راوستل شو یا ډولکو ول راوستل شو یا اجلاګان راوستل شو د پروګرامونو لپاره کچېره په دې کور کې یو قسم دا خبره کوله چې دا بنه راځي د تو پلانم نشرات د مشورانو بزړه کې دا خبرې موږ چې راولې دي موږ دا واړې دي سکه کوم مشر بزړه کې دا خبره توی کړ چې نه راځي د چا پلان یې نشراوي مشر نه کله د کور یو ماشوم دا خبره وکړه کنه چې دا کار باندې کی او خپل خبر باندې مضبوط ودرېدو نه بیا دا څوک شاته کوي نشي لیکن دونه همت وبچاږي دونه بهادری وبچاږي سوال د الله نه کو چې الله دې موږ په هغه لار باندې روانه کی چې په کم باندې رب راضي کی الله دې زموږ هر هغه کار ولې چې الله به راضي کی رب دې هر هغه کار وساتلی چې زموږ به آخرت بربادي واخر دعوانا الحمدلله